الله العظیم آغا وبا آغا قحط او آغا چې کوم دی حالت چې د کومو مسلمانانو د میندو خویندو نه دی لوپټې کوزولې او د هغې مخونه ښکاره کول هغه قادر مطلق ذات ورته وښودله چې زما چې کوم دی څه دی زما هغه قادر مطلق ذات او هغه غیرتمند ذات غیور ذات ورته وښودله چې بیا ټول چاینا والا لګیا و خپلې ښځې سر تاپا پټولې یو ځای به هم ښکاره نو ورته وی چې مکمل څومره پټ یې نو دومره به ستاسو حفاظت کېږي زنانه به چې را روانې وې په خپلو چې کوم دی بورکو کې او هغې به چې کوم دی خپل نقاب را اچولی و هغه الرډي هغې ته پکې بیا د ماسک ضرورت هم نه و هغې محفوظې وې په دې وجه باندې عزتمندو چې کله هم دا حالت راشي او مسلمانان چې دي په دې کې دا څیزونه عام شي په دې حدیث کې چې کومې 15 خبرې نورې دي هغه هم د دې وخت سره تعلق ساتي چې کله ناپ تول کې کمې راشي او خلک لګیا وي هغې کاروبار ټول په دوکه باندې چې کوم دی کوي هغې ذخیره اندوزي شروع کي او بیا څومره د افسوس خبره ده چې لږ پاکستان کې چاته د کمې خبرې ضرورت شي همغه څیز چې کوم دی خلک ډایرکټ ذخیره کي همغه څیز ډایرکټ د هغې هغه ریټ کم ځای ته ورسي خلکو ته د ماسکونو ضرورت شوي دا به د دې نه چې کوم دی څه ورکوي د دې نه به حفاظت ورکوي د 150 نه خبره لاړه 1700 ته 1800 ته 2200 ته یو ډبې ولې عزتمندو دا د دې خلکو هغه ظلم دی چې اوس هم په دې ظلم نه دي باز نه راځي نو چې کله دا خبرې شروع شي زما کریم آقا مبارک فرمایي تاسو باندې به الله داسې خلک مسلط کي د بهر نه به در باندې داسې خلک مسلط کي چې ستاسو لاس کې به هېڅ هم پاتې نه شي دا خپل شته هر څه به هم درنه والي نن عزتمندو امکه دور دی چې کله هم په مونږ کې فحاشي او ریاني عامه شوه ښځې علی الاعلان روډونو ته راووتې نو دا د حکومت وقت خبره وه چې هغې دا ویلې وې چې خبردار دا د الله قهر و غضب له دعوت ورکول دي او په دې اور کې به بیا ټول قوم سوځي نو څه چلو شو عزتمندو د الله جل جلاله قهر و غضب له خو دعوت ورکړی شوی کشمیر کې 8 میاشتې شوې وې مسلمانان مظلومان په قید و بند کې بند پراته وو کرفیو وا څنګه چې دوی وایي د فلاني علاقې چې کوم دی نن موږ لاک ډاون وکړو دا نوم که تاسو اورېدلي او اټلي چې دی ټول لاک ډاون دی د چاینا فلاني شهرونه ټول لاک ډاون دي د امریکې فلاني ښار لاک ډاون دی همدارنګې پاکستان کې فلاني ځای چې کوم دی لاک ډاون دی دا لاک ډاون دا دی چې مکمل طور باندې خلک کورونو کې بند کي مارکیټونه بند شي روډونه بند شي ادارې بند شي دفترونه بند شي نو چې یو ورځ هم انسان په کور کې یو داسې انسان وي چې هغه د ورځې پیسې ګټي هغه چې کوم دی څه کوي مزدوري کوي هغه لاسګاډۍ چلوي هغه بل څه کوي او هغه یو ورځ لاکډاون کې حالت کې دننه ګیر شي هغه ته پته لګي لاکډاون څه شی دی چې کوم انسان داسې وي چې هغه د بهر بلد وي هغه دننه ګیر شي هغه ته پته وي چې لاکډاون څه شی دی همدارنګې چې د چا کاروبار وي د چا بزنس وي هغه ته پته لګي لاکډاون څه شی دی په دې باندې د انسان څنګه خولې وځي موږ ته احساس نه کېده نه ټولې دنیا ته احساس کېده چې 8 میاشتې وشوې د کشمیر په مظلومو مسلمانانو باندې لاکډاون دی دکانونه یې بند پراته دي همدارنګې کاروبارونه یې بند دي ادارې یې بندې دي جوماتونه یې بند دي نن عزتمندو هغه څیز موږ په خپلو سترګو باندې ولیده الله پاک وښو چې تاسو که د هغې احساس نه کوئ نو ستاسو دغه ساینس به زه په یو سکنډ کې تس نس کړمه خلکو خلک لاړل ساینسدانان سپوږمۍ ته وختل او مولیان لګیا دي د اودس چلونه ښیي مولیان لګیا دي هغې په پوزو کې د اوبو چل ښیي چې اوبه به څنګه اچې غړغړې به څنګه کې اودس به څنګه وی هغه قادر مطلق ذات وښودله د هغې ساینسدانانو ساینس په یو سکنډ کې دړې وړې شو او مکه خلک بیا مسلمانانو ته محتاج شو ساینسدانانو تسلیمه کړه چې د دې وایرسو نه به هغه څوک بچ کېږي چې څوک کم از کم د ورځې 15 ټیمه مخ هم وینځي لاسونه هم وینځي خپې هم وینځي او په پوزه کې هم اوبه اچوي همدارنګې خوله کې هم اوبه اچوي که یو انسان بارها بار عمده عمل کوي الله جل جلاله چې اسلام لکم تقویت ورکړی دی په دې عمل باندې نو دا سړی به د دې مرض نه بچ کېږي هغه قادر مطلق ذات وښودله چې زه هغه ذات یمه چې ساینس به دله په سکنډ کې اخوا دې خوا کم او زما د قدرت نشانې به هر طرف ته چې کوم دی بیا ظاهرېږي